د الله نبی فرمایي کله چې کچالي سن اخوري بیا به مسجد ته په دغه خوله باندې نه راځي، خوله به صفا کې، بدبو به ختمې، بلکې مسجد ته نږدې ټیم وخت کې دا سیز مخوره. لکه د الله نبی به کچالي سن خوسه کې چې په کم خوراک کې پیاز شامل شوی نبی علیه السلام هغه هم نه خوړلې. حضرت کم صحابي چې د هغې په عشق کې هغه نه خوړو، نبی علیه السلام ورته ویل تی په ځان باندې مه حرامو، په زور تی مه پرېږده، بلکې زه دې وجې نه خورم زما خواله فرشتې راځي او فرشتې چې راځي زه غواړم دا چې زما د خولې نه بدبو لاړه نه شي. نو په دې حدیث کې د لیسن نه من نه ده راغلي چې تاسو لیسن مه خورئ او د لیسن پرېښوده واجب دي، بلکې کچا لیسن مه خوره چې د خولې نه بدبو نه ځي. باقي خوراک کې پوښ شي هغې کې هېڅ کراهیت نشته. مسله سمجھ میں آیا؟ ایوه. دلیل نمبر 3 عن مخنب بن سليم رضي الله تعالى عنه قال كنا وقوفا عند النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام وزهية وعتيرة. سنن ابن ماجه صفحه 226 باب الأضاحية هي واجبة أم لا. سنن النسائی جلد نمبر 2 صفحه نمبر 188 کتاب الفرع والعتیرہ. مخنب بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے رسول اللہ علیہ السلام منگ تو فرمائل منگ پا عرفات کیو د نبی علیہ السلام سا اے خلقو پا ہر کور والاو بان پا ہر کال کی قربانی و عتیرہ چی دا واجب دا. قربانی خود تاسو پی جنائی عتیرہ سے شیدے عتیرہ قربانی توئی چې په زمانه د جاهلیت کې به د رجب په میاشت کې د بوتونو په نومونو کې دی شوه. په اسلام کې اول دا قربانی وا خلکو به د الله په نوم کوله، د بت د نوم نه راواړوله د الله نوم ته. دا د اسلام ترتیب دی. پندت سومنات غالبا داسې شیز دی هغه په اسلام اعتراضات کړل. زمونږ اکابرینو باندې ځکه ناکله قربان شو. الله کم علمونه ورکړي، کم وسعت الله د هغې په علم کې ایښودی. د کفر جواباتو ته ولاړو. قاسم نانوتی رحمت الله علیه زیات نه زیات عمر د حضرت که تاسو وګورئ نو د 40 نه 45 سال پورې په دې مابین کې د دنیا نه تللی په دومره جوانۍ کې، خو د کفر مقابلې ته د عیسایت، یهودیت، دهریت، ملحدین د تمام مقابلې په دې کم عمر کې کړل دي. دومره تصنیفات داسې کتابونه لیکل دي چې هر مولا ته په سمج کې هم نه راځي. موږ ته استاد ګومن صاحب د هغې مثالونه ویل دي. الله حضرت ګومن صاحب له یو کمال ورکړل دی چې هغه ګران نه ګران مثال ډېر په اسان طور سره شاګرد ذهن ته د عوامو ذهن ته وراچي. موږ ته خلک وایي د ګومن صاحب په طرز عمل باندې کله خطاب وکړي وایي چې دلایل هم د استاز نه ډېر تیار کړل، خو د استاز دا یو مثال په شانتي موږ نشئ پوهولی. دا د الله عطا یو عطا ده. نو ګومن صاحب په هغې باندې موږ ډېر ښایسته پوهې کړي په خپله. الله دې د استاد په عمر کې برکت واچي. الله دې روغ سلیم سالم خپل وطن پاکستان ته راولي. په الله یقین وکړئ استاد ګومن صاحب د پاکستان سره ډېره مینه ساتي. موږ ته اکثریت وایي هغه د دنیا په ډېرو ممالکو ګرځېدل دی. درس کې به فرمایل استادجي چې که تاسو چېرته د پاکستان نه بهر ملکونو ته لاړئ تاسو له بیا د پاکستان قدردار شي. حالانکه د دې پاکستان خلکو د ګومن صاحب صدا زیاتې کړلې، خو د ملک او د ملت خلاف نه کوي. داسې یو انسان الله په دې وطن کې پیدا کړلی. زمونږ د ملایي شامرګري دي شوافی دي، مذهب د امام شافعي رحمت الله علیه دی، خو زمونږ د استاد ګومن صاحب سره سبقونه ویل نو زمونږ سو الله یقین وکړه. په کله کله موږ ته فرماتو به ګپ کې ویل تاسو د دې هستۍ قدر په پاکستان کې ونه کړو. واقع ده چې د الیاس ګومن صاحب په شان هستۍ قدر پاکستان ونه کړو. څه قسم الزامونه ولګول په خپله باندې چېرته دفاع ته راونتو. خو زه هم دا خلک الزام په چا نه لګوي. ملحد اویس او د هغه کمپني په رسول اقدس صلی الله علیه وسلم باندې بله ورځ یو دغې کاوه نو زه ګورم اکثر د جواباتو دپاره نو پر رسول الله علیه السلام باندې خلک الزام لګي. اوس که په استاد ګومن صاحب باندې ولګېد نو خو د 14مې صدۍ عالم الدین دی. خو بهرحال موږ له پکار دي چې موږ په دې پروپیګنډو کې را نه شو. ما ته چې خلک اکثر وایي مفتي صاحب په تا باندې به څه الزام لګي، زه ورته یم کوم الزام چې زما په استاز لګېدل دی، ځکه زه په قدم قدم کې په خپل استاز پسې روان یم. زما ترتیب د خپل استاز په ترتیب دی. نو چې کم الزام زما په استاز ګومن صاحب باندې لګېدل دی
هغه الزام به خلک په مام لګي پایسه سه الزامونه ونه لګول نعوذ بالله چې موږ په خپل ویلم نشو استاد په خپل په یو درس کې فرمایل چې زما په خپل باندې ناراضي یعنی دومره لوی ظرف الله استاد له ور کړل 12 کال جنې او نعوذ بالله سیدا تاسو فهم را لې چې یو سړی نه 12 گاډي مخکې رواني دیرش ته شاته رواني دومره پروتوکول هغه ته خطرای اب یو کور ته زیو ابلتا دا وس عقل راځي خو بهرحال خلک خو نبی علی السلام نه پریدي هغه بس الزامات لګي چې د 9 کالو 10 کالو د جنې سره واده کړو او دا نعوذ بالله متبع الشهوات نعوذ بالله چې په زبان ناراضي نو استاد ګومن په کې چاره واستي او موږ ته پاتره چې د الزام په ما باندې ملګي دا ما مخکې ندار سره کلیر کړ دی ورته نو شکر دې کوشش یې کړل دی خو الله کامیاب کړي نه دي ان شاء الله الله به نه کامیابی نو استاد الله په دې کار کې ډیر لوی فهم ورکړل چې ګران مثال نه دی تاسو داغه خطابونه وګورئ سمجھ ته براش چې الله څنګه کمال ورکړل باچا خیل مولا باندې يرش نو قاسم نانوتی رحمت الله علیه په دې کم عمر کې انتصار الاسلام کتاب ولی کو داغي جواب ورکړ چې ډاکټر ته پته ده چې مریض لزدا ډاکټر سوزل ولې یو مریض لزل یو مریض یو ډاکټر لزی کنه نو ډاکټر سے باول یو قسم دوايي بیا بل لسم زل دس دوايي ورکې چې د بیماری ورس الله ختمه کی دغه شان کې الله خود پیغمبر علی السلام د الله نماینده اخو د ټولو نه ښه ډاکټر دی نو هغه پیږي چې امت به په دې طریقه راړي کله دا شی بیا منسوخ شي دا ورل راشي نو په اخیره کې یو پرفیکټ د ډاکټر د دوايي په شانته شی ورته ورکې نبی علی السلام قاسم نانوتی رحمت الله علیه پاغه کې ډیر خسته جوابونه کړل دي ځان ته پیدا کې انتصار الاسلام ما زه خپل باندې حقیقت کې نشته او ما د شیخ الحدیث او تفسیر شیخ سرفرازان صدر صاحب د کتابونو نه داغي ډیر حواله جات راایستي د نومات پته لګیدل لکه چرته را کتاب میلاو شو زبم پیدا دروغ نشویل چې شته نشته راسه بهرحال رازق پرې مسلې ته وس چې عتیره دا څنګه منسوخ شو او فرع ده یو عتیره ده امام ابو عبدالرحمن احمد بن شعیب بن علی النسائی رحمه الله وفات 303 هجری حدیث مبارک نقل کړي ابي هريره رضی الله تعالی عنه چې قال نهى رسول الله عن الفرع والعتیره د الله نبی منع وکړه چې صحابه فرع قربانی او عتیره قربانی تاسو مکوئ وس دا فرع قربانی څه شه ده او عتیره قربانی څه ده علامه جلال الدین عبدالرحمن بن ابي بکر السیوطی الشافعی وفات 911 هجری حدیث شرح کی نقل کئی فرمائے قوله لا فرع بفتین هو اول ما تلدوه الناقه فرع آغا قربانی وا چې اول ځل به اوخی کم بچه پیدا شو فکانو یذبحونه لآلهتهم نو دی کافرو با د بوتانو په نوم باندې دغه قربانی کاو فنهی الرجل عنه خلق د دین د الله نبی منع کړو ولا عتیره څه شه ده نو شاتون تصبح فی رجب دا هغه بیزاوه چیلې وه چې په رجب کې به خلکو قرباني کوله قیل ویلی شوي کان الفرع والعتیره فی الجاهلیت دا د جاهلیت په دور کې به خلکو دا کارونه کول فرع قرباني و عتیره به کوله وتفعلهم المسلمون فی اول الاسلام د اسلام په اوله کې د الله نبی صحابه کرام د سیک دم نه راړول حکمت سے کار چلاو نو په اوله کې خلکو دا کوله خو د بوتانو په نوم نه کوله څنګه چې کافرو د بوتانو په نوم کوله صحابه کرامو به چې کله کوله د الله جل جلاله په نوم به کوله ثم نسخ بیا دا منسوخ شو دا عتیره او فرع دا دوانه منسوخي شوی دي زهر الرباع على سنن النسائی للجلال الدین السیوطی وفات 911 جلد 2 صفحه 188 کې دارا نقل کړل یو اعتراض واوري د مخنب بن سلیم چې کم په سنن ابن ماجه کې روایت ده په دې خلک اعتراض کوي چې دا روایت معلل حضرت مخنب بن سلیم کله دا موقوفا بیانې کله مرفوعا بیانې جواب واوري د اصول حدیث قاعده ده ک یو راوی په یو وخت کې حدیث بیان کې مرفوع یعنی نبی علی السلام ته ورسي په دویم وخت کې موقوف بیان کې په صحابي باندې اکتفا وکي فقها محدثین په نظر راجح دار چې حدیث باندې به مرفوع حکم لګي وجه دا ده چې دا زیادت د ثقه او زیادت د ثقه مقبول دي زیادت د ثقه مقبول دي یعنی هر وخت کې خو یو سړی دا نشي ویلی چې نبی علی السلام بیان کړي کله فتوا ورکړي صحابه کرام لکه د طلاق په باره کې ابن عباس په باره کې خلک وایي چې هغه روایت کړل چې 3 طلاق په یو ځګین کې یو دی
او زر طلاق په یو ځګین کې یو دی ورکه خپلې ښځې ته د نر بچیه اول خپلې ښځې ته ورکه بیا عوام غریبانان پرېږده ټول خلک هم تباه او برباد کړو سلور امامان چې تاسو اورئ چې سلور مذهب دي په مسأله کې اختلاف کوي هغوی په طلاقو کې اختلاف نه دی کړی ته راوتلي قوم دې تباه او برباد کړو نه قلارېږي د قوم نه دویم په تراوو کې اختلاف نه کوي تا به کې اختلاف شروع لږ د الله نه ویرېږي اجماعي مسایل دي سلور باندې امامان پې متفق دي او د اجماع نه بدل لار ومن یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونسله جهنم جهنمي لار ده هغه ابن عباس رضی الله په خپله فتوا ورکوي چې درې دې په یو ځګین کې ورکړو طلاق وشو او دی راپاسې نو جي درې په یو ځګین کې نه کېږي زر په یو ځګین کې نه کېږي واجب د ده نه یو سل څپېړې پورته کړو چې کله د باندې راپورټ وکړو هلته به د پولیس په مخ کې ده ته زما نه یوه څپېړه پورته کړو چې ولې دا په یو ځګین کې سلو طلاقو ته یو وایي زه سلو څپېړو ته یوه وایم کیا بات کله وایي په غصه کې طلاق نه کېږي جی ها پلان کې فرمایل دي پلان کې شیخ صاحب شیخان نن سبا ماشاءالله زیات شوي ریړۍ ته به ولاړې شیخ به باتروم ته به ناست شیخ بهرحال چېرته چا ښځې ته دا ویلي چې جي نه وي یو تپړه مې ووخه او د خندان ورته شین شوی 3 طلاق 10 طلاق 20 طلاق خندا کې څوک طلاق ورکوي طلاق ورکوي په غصه کې که نه او میری جان میری پیار میری دل کا راز چل تجھی 3 طلاق کبھی ایسا دیکھا ہے قوم پر لعنت دے بس امام ابو زکریہ یحیی بن شرف نبی رحم الله وفات 676 هجری فرما دا بعضې خلکو په علاج باندې الله باچاخیل مولا ډېر ښه پوهه کړل دا موږ یو ځګین کې وو هلته زه چا بولی وم یو کس زما د ضد د وجې نه ډېر خلک د ضد د وجې ګمراه کېږي که نه شیطان د ضد د وجې زما د ضد د وجې نه وایي صحابو کې دا کارو زه پار یو پسې ځم دا او دا ما ورته ویل چل جي پار یو پسې ځه د دې خلکو مسله دا ده چې ښځې ته د 100 طلاق په یو ځګین کې ورکړو یو حسابېږي تا ته 97 ماف ته صرف 3 په دې ځګین کې واچوه چې زه ومنم چې ته د دې خلکو ام منې زموږ ام منې ایسته ته خوله زیاړه وتښتېده د دې خلکو علاج زده کوي ښه امام نووي رحمة الله عليه فرمائي والصحيح طريقة الأصوليين والفقهاء البخاري ومسلم ومحقق المحدثين أنه يحكم بالرفع والاتصال لأنها زيادة ثقة شرح مسلم ده نووي جلد نمبر أول صفحة نمبر 256 282 صحیح طریقه د حضرات اصولین فقها امام بخاری امام مسلم محققین محدثین دارا چې کچرته روایت موقوف او مرفوع یا ارسال او اتصال په باره کې اختلاف راشي د مرفوع او متصل کېدو حکم په دې لګول شي دا زیادت د ثقه دی ځکه دا زیادت د ثقه دی جواب نمبر 2 ورکړل امام ابو الفضل جلال الدین عبد الرحمن بن کمال الدین ابی بکر بن محمد سیوطی رحم الله وفات 911 هجری فرمائی په تدریب الراوی صفحه نمبر 223 انه ثانی عشر التدلیس کې قال الماوردی لا تعارض بين ما ورد مرفوعا مره وموقوفا على الصحابي اخرى لانه يكون قد رواه ابتا به امام ماوردی رحمت الله علیه فرمایي روایت مرفوع یا موقوف بیانېدو کې څه تعارض نشته ځکه چې بعضی مرتبه روایت بیانوي او کله په هغې فتوا ورکوي یعنی بعضې ټیم کوي چې رسول الله دا فرمایل دي بعضې ټیم کې فورا فتوا ورکړي لکه زما خو هلته راغلي ما ته دې ویلو چې مولانا صاحب د ماسپښینه جم ودرېږي او زه په سنت ولاړ یم 4 رکاته سنت کوم او زما 2 رکات زه به څه وکړم نو زه تا ته فتوا څه درکړم ډایرکټ فتوا درکړم چې 2 رکاته وکړه 4 به بعد کې وکړي داسې فتوا مې ته درکړه نو هر ټیم کې انسان حدیث نه بیانوي بلکې فتوا ورکوي نو صحابي کله حدیث بیان کړي چې او موږ د نبي علیه السلام نه داسې اورېدلي او کله فتوا ورکړي صحابي چې مسله داسې ده دلیل نمبر 3 امام ابو عبدالله محمد بن اسماعیل البخاري رحمه الله د هغه د امام بخاري رحمت الله علیه دلیل خدا دلیل ډېر غټ دی په دې وجه باندې ان شاء الله العزیز دا 3 نمبر دلیل کې باس ډېر اوږد دی نو دا به جدا بیان کو په دې کې ولا ښه ګزارونه ورکول دي یاد ساتئ د قربانۍ کورس الحمدلله چې دا زموږ 3م کال دی چې موږ یې کوو صرف په پښتنو کې زموږ پښتنو مولیانو شوق نه وي هغوی خیال دا چې ګوري کم شی خلک ډېر او موږ دې ته نه ګوري چې ګوري کم خلک موږ دې ته ګوري چې دین بیان کړو یو دور به داسې راشي چې خلک به وګوري دین بیان کړو یو دور به داسې راشي چې خلک به وګوري خلک به ورته متوجه شي
نو دا مکمل اورېده ذهن ته چې کومه مسله کې چاته شک شوبای په کم پلیټ فارم باندې ستاسو موږ ته سوال راځي ان شاء الله العزیز موږ ته براراسي خو که زموږ فیسبوک او ټیک ټاک نشته صرف یوټیوب دی او واتس اپ ګروپونه دي لیکن که په هر پلیټ فارم باندې زموږ نشر څوک کوي هغه په خدمت کې درخواست ده چې چا سوال راځي هر قسمه نو بیا زموږ سره اتصال کوئ ښه مرفوع کوئ موږ ته